دویم یو مرګري د جنازې د منځ پښتنه کړې د جنازې منځ ان شاء الله ورزيز کا مکمل او شله جنازه باندې بیا خبره موږ جنازې منځ ډېر اسانه طریقه ده ګوره اول خو جنازې منځ حکم څه چې حکم ته بیان کوم جنازې منځ فرض کفایه دی فرض کفایه تشي ته ویل کېږي فرض کفایه ته ویل کېږي چې مثال کے طور پر په علاقہ کې مړه وشولو نو په هغه کلی کې څه جماعت څه خلک لاړل او هغه جنازه وکړه نو ټول فرض ادا شول او فرض عین ته لګي چې هر یو کس یې خامخا کوي نو دا فرض کفایه چې ګل نه یو څوک سلاړ شي او جنازه وکړي نو ټول فرض پکې ادا شول یو دویمه خبره زموږ عزتمن ده چې جنازه کې شریک دل حدیث مبارک کې راځي کوم کس جنازې موضوع کې یو قرات ثواب ملاويږي او څوک چې بیا په دفن کې هم شامل شي یو قرات ثواب ملاويږي یو صحابي پښتنه کوي یا رسول الله قرات دی ته شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وای قرات د احد د غروم را برابر دی نو احد غرونه ډېر غټ دي زما عزت مندو اوس کوم سړی چې جنازې موږ کې شامل شي او بیا دفن کې هم شامل شي نو دغه د احد د غروم را ډبل ثواب ملاويږي نو ډېر غټ ثواب شروع نو کوشش وکړو جنازو کې شریکېږو بل دا زما عزت مندو جنازه اکثر خلک موږ وایي چې یاره مړه په جنازې موږ نس دی لاړم شي آلته بیا سیټ کې ولاړ وي یا پلار مړی بس جاړي او سیټ ته ولاړ وي یا نور داسې یار دوست مړوي او بس جاړي او سیټ ته ولاړ وي نو سیټ ته ودرېدل ښه خبره نه ګوره جنازې دوه فرض دي اسانه خبره جنازې پر څو فرض دي دوه فرض دي یو جنازې فرض د نیت کول چې نیت وکړي دویم تکبیرات پکې فرض دي نو دا خو آسان دي الله اکبر خار چاله زده دی تیز الله اکبر لکه کې توس رمضان الله اکبر وای خبره ختمه او دا حال هم نه چې وای جمال جنازې مونږ دا خو خبره نه والا بنده تا عمر چې کنه شروع کړو ته ورسېدل او تا شروع کړو عمر کې جنازې مونږ نه نو جنازې مونږ او دلته په منبر باندې خو ځکه کول نه شو چې دلته شروع شو متاثر به سویای خو کوشش دا وکړو چې او کاری سره تاسو جمعات کې کم کاریان دي عالمان دي تاسو خدمت پراناستي متستوال نه خبره وکړه نو ته وسره کېنا دغه هیڅ شرم نشته دی هیڅ شرم نشته که تا عمر 500 کال تر رسیدل او کښ په تو کال تر رسیدل دی ګوره دنیا شرم هیڅ شرم نه دی د آخرت شرم بد شرم دی بیا نو کوشش کوه چې عالمانو ته کېنې ورته وایه یاره مولانا صاحب ما له جنازې مونځ نشته دی ما ته جنازې مونځ وښیه دغه هېڅ خبره نشته مثال کے طور پر دعای قنوت را نشته مولانا صاحب ما ته دعای قنوت وښایه دعای قنوت زده کوه دوه ټکي زده کوه درې ټکي زده کوه کله خو زده کړې که نه نو کوشش وکړو زما عزتمندو چې دغه بانې ختم کړو چې یاره ماله دا شی نه زده او دا نه زده دی جنازې مونځ کله مړی حاضر شي نیت ته وکړلو الله اکبر دې ویلو اول د ثنا ویلا بیا الله اکبر ویلې شي بیا پسې درود شریف کتابونه لیکلي فتاوی لیکلي دي ما بلوس قتل نو اکثر هغه درود وسلام تو بارک تو رحم تو ترحم ته دا ویل کوي ما بلوس یو فتاوا قتل فتاوا کې لیکلي دم جایز ده چې کوم جنازه کې او فتاوی کې لیکلي چې بهتر و ما درود ده چې کوم کو عام مونږ کې ویل درود ابراهیمی دا بهتر ده نو که سړی وایي چې یاره ماله خو هغه درود نشته نو بس بهتر هم دغه بل دی خبره نه ده بل وایه پکې او یا نه پس بیا الله اکبر بیا د مړي پر دعا او یا نه پس بیا الله اکبر او سلام خبره الله تبارک وتعالی ما تاسو ټول په خبرو باندې عمل کړو توفیق نصیب